مونږه الله ته تل زاری کړې ده وطن ستا د سرلړۍ لپاره چمنه ستا د رنګینۍ لپاره د جنتي خاور آباد غواړو یو د پښتو بل د سیلۍ لپاره د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې خوشاله به یې قدرمندو کتونکو په پښتونخوا کې د چارسدې ضلعې په رزړو کې موجود ما د یخنۍ موسم دی او رمضان ته هم ورځې شپې لږې دي او خلک لګیا دي د ودونو په تیارو کې دي نو کله چې زموږ د ثقافت یو حصه ده چې واده وي نو په هغې کې مټایي تقسیمیږي د تحفې په طور باندې د ودونو موقع ته وړلی کېږي نو په دغه سلسله کې چونکې کله چې د میټایي ذکر کیږي او د هغې سره سره د رزړو ذکر هم کیږي ځکه چې د رزړو د میټایي یو خپل خصوصیت دی او تقریبا چې په ګرده پښتونخوا کې د پښتونخوا نه بهر په ټول ملک کې او چرته چرته چې پښتون رسېدلی دی هلته کې د رزړو میټایي رسېدلی دی نو په دغه سلسله کې دلته کې راغلی یم چې وګورو چې د رزړو اصل مټایي د چا سره ده هغه ډېرې خبرې کېږي څوک وایي چې یاره دلته کې دا چې یو کس دی د ده زړه مټایي ده څوک وایي د بل ده څوک وایي د بل ده نو دغې باندې هم خبرې کومه چې دا اصل کې دا رزړو مټایي د کوم ځای نه اوریجنیټ شوې ده په هغې باندې به خبرې کوو په دې کې کوم مټیریل استعمالیږي په هغې باندې به هم خبره کوو بیا چې د رزړو نه بهر په مختلف د پښتونخوا نور حصو ته هم د رزړو دغه میټایي رسېدلې ده چې چېرته کې هم د سویټس یا د بیکرۍ دغه دوکانونه دي په هغې کې هم دا میټایي تیارېږي نو دا به ګورو چې په دې میټایي کې د چې کوم اوریجنلي په رزړو کې تیارېږي په هغې کې او بیا چې د پښتونخوا په دې نورو حصو کې کومه میټایي تیارېږي په هغې کې څه فرق دی په دغې باندې به هم خبرې کوو دا وخت د یخنۍ موسم دی او باران هم وریږي خو د دې باران او د یخنۍ سره سره د حسین شاه سویټس په دې کې ډېر زیات په ګڼ تعداد کې ګاهک موجود دی او تاسو دا ګڼه ما سره لیدلی شئ نو موږ به نن دلته کې خبرې کوو ما سره چې دا تاسو وینئ دا حسین شاه بابا دی او مزید به د دوی نه تفصیلات اورو چې د رزړو میټایي اصل میټایي د کوم ځای نه اوریجنیټ شوی دی او اوس په دې میټایي کې کم کم دوی څه استعمالوي د دې هغه اجزا څه دي او د رزړو نه بهر چې کوم دا میټایي په دې نورو بیکرو کې تیارېږي په هغې کې او په دې کې څه فرق حسین شاه بابا څنګه ښې بالکل الحمدلله دا ده چې باران هم وریږي او یخنۍ موسم هم دی او بیا هم ستا په دې دکان باندې ډېر زیات رش دی نو دا همیشه لپاره وي که نه باران کې خو زما خیال دا و چې دلته کې به رش کم وي نو بیا هم رش ډېر دی الحمدلله باران کې وړاندې باران کې دونه دي پاشین اسمان باندې او بالکل دې ته موږ وزګارېدلی شو تاسو دا خبره مو چې لکه ورو دې ته موږ وزګار یو لکه دغه او د دې نه علاوه ښه برابر لکه دا روان لکه ښه کوالټي او دغه او په ارزان ریټ باندې حسین شاه بابا دا راته ووایه چې د دې ستاسو په دې بورډ خو یې لیکلي دي 1940 چونکې زما تاسو سره تګ راتګ دی د ډېر وخت نه ځو راځو ما ته خو پته ده خو په دې کیمره باندې به دا لیدونکي او دا کتونکي دوی به هم غواړي معلومات په ترلاسه کول غواړي نو دا راته ووایي چې د دې کاروبار په دې بورډ هم 1940 هسې لیکلی دی او که نه د دې نه چېرته کې مخکې هم شروع کړی دی یا هم چېرته کې اوس شروع کړی داسې پرې پاسه 1940 لیکلی دی مخکې زمونږ نیکو د هغه نوم و رحیم شاه بیا ورپسې زمونږ والد صاحب و حضرت شاه بیا ورپسې دا موږ راغلو زما حسین شاه نوم نو دا په دې نوم باندې لکه بس هغه نومونه مونږ نه اوس هم خپل نومونه مونږ نه ایښي دي او را روان سلسله د هغوی ده حسین شاه بابا دا راته ووایه چې په دې میټایي کې د رزړو په میټایي کې په دې کې تاسو څه استعمالوئ هېڅ نشته دي همدغه غوړي دي همدغه چیني دي همدغه معده ده خو د بار بار چې دی نو همدغه باډي وي او ذایقه دغه نه د دې ځای او زمونږ د بار چې دی نو دا د مسالو فرق دی مونږ هماغه زړه طریقه کې لګیا یو هماغه زړې مسالې دي او هماغه زوړ حساب کتاب دی نو ځکه دا ذایقه د دې ځای او د بار فرق لري هغه چې دی یې بوسه کیمیکل روټي دي مسالې دي او دا زاړه را روان دي دا د اروپا سوډرو کې کېږي چې د لنډ ولایتونو دا بس لکه سوډر د ډېر مخکې نه را روان دي نو هر سړی په سوډرو کې نه باډ جوړولی شي او نه به یې جوړه کړي
او نه کولی شي بغیر د رزړو نه چې رزړو کې وخت تیر کړي او په رزړو کې کاروباري او رزړو کې د کټې ها. پاس شي بل دا ده چې دا د بهر میټایي چې کومه ما کتلې ده نو په هغې کې دغه دی دا بهر چې کومه میټایي ده هغه ما کتلې ده نو هغه داسې دغه دا تاسو وګورئ که نه دا داسې براون ده او هغه بهر چې کوم وي نو هغه داسې توروالی پکې ډېر زیات وي د دې څه وجه ده هېڅ وجه هم نشته خو هغوی به د دې لپاره دا دغه کړي چې د هغې د دې توروالي لپاره ګلوکوز ورکوي ګلوکوز یو داسې کیمیکل دی چې هغه خواږه دي او موږ کیمیکل نه اچوو هغه خواږه دي او موږ داسې بغیر د دغه نه دا راوړو همدغه حساب کتاب دی چې راوړو دا سوډر نه دي چې دا دغه راولي خو د دې بیا حساب کتاب را روان د شورو نه کوم د مشرانو طریقې دي دا په هغې باندې هغه نو د بارس کاریګر کولی هم نشي او نه به یو بل خصوصیت دی کله چې ما په خپله باندې د رزړو میټایي خوړلې ده او د رزړو نه بهر چې کومه د رزړو ما میټایي خوړلې کوم چې هلته کې لوکل تیاره شوې ده نو په هغې کې فرق دا دی چې دا چې څومره خوري نو زړه درته نه وایي په زړه بوج نه جوړوي او هغه نورې چې دي نو هغه د زړه باندې بوج اچوي د دې څه وجه ده هېڅ وجه هم نشته دا هم د دغه کیمیکلو لرې مسالې فرق دی دا چې څونه خوري نو په زړه باندې دغه نه پرېږدي بس خورا خورئ او هغه چې نه کیمیکل دي نن سبا کیمیکل خو بس خورئ دي نو هر ځای کې کیمیکل دی او کیمیکل دی او دغه دي نو د کیمیکلو او د سورلک ما خو ته ووي چې د کیمیکلو اوس مساله ده ارمونیا د ارمونیا ده هغې کې کار کوي نو باډي ولا په هغې راولي او په دې ګلوکوز ولا راولي موږ چې دی نو موږ دا د مخکینی نه را روان د سوډرو حساب کتاب دی مخکې دا کیمیکل نه وه دونه حسین شاه بابا دا راته ووایه چې دا زما په لاس کې چې څه څیز دی قدرمندو دا تاسو کتلی شئ دا زما د لاس کې دی ښکاري ګوړه اوس پر حسین شاه بابا نه معلوموي چې دا څه څیز دی دا جي پخوانی ګاڼۍ نه هم ګوړه راوړې ده دلته مې خیره که څنګه نه جي دا پخوانی را روانه دا زموږ د یاداشت دې ته د ګوړې مټۍ وایي واړه د ګوړې مټۍ ده دا د ګوړې مټۍ ده واړه او دې ته د ګوړې مټۍ وایي دې ته سواتۍ مټۍ وایي دا د سوات دا د سواتۍ مټۍ ده دا هلته ډېرې دا د سوات بیا چې دی نو دا پکې بیا موږ یو خپل دغه کړی دی دا هم پکې تاسو په رزړو دا د سواتۍ ده او بیا موږ دا کټ کړی نو بس دا هم پکې جوړ شو نو خلک وایي څوک وایي دا وړه راکړه څوک وایي دا راکړه څوک وایي دا راکړه په دغه باندې لګیا وي کتاب دې روان دی الحمدلله حسین شاه بابا دا راته ووایي چې د ګراني دا ریټونه سیوا کېږي غوړي هم ګران دي تیل هم ګران دي چیني هم ګران دي نور څیزونه هم ګرانېږي نو د دغې ګرانتیا ستاسو په دې ریټونو باندې اثر غورځولی دی نن سبا تاسو تیلو په څه ریټ سره ورکوئ مخکې په څه ریټ کې وه یاره اوس هم دي دغه 550 یو ریټ ووایه که نه و چې دا کتونکي ګوري دا که سبا را روان شي د بل ځای نه دلته کې راشي بیا به وایي چېرې په ټي وي باندې په کیمره باندې تاسو یو ریټ یاد کړی اوس بل وایي زه هم که نه موږ په 350 ورکوو 350 کیلو ورکوو او بار بار یا زموږ ډېره زړو کې اندروني 550 هم څوک کوي څوک 500 هم وایي ستاسو خبره موږ خپله 350 روپۍ نه دا څنګه 350 په پېښور کې چې کله موږ د عام بکري مخلو په یو عام دکان کې اخلو دا نه چې د برانډ خبره کوم په هغې کې په 800 په 900 په 1000 روپۍ کیلو ده په 350 روپۍ تاسو څنګه د هغې وجه دا ده چې هغوی به 10 کیلو خرڅوي زه به 10 منه خرڅه کړم زما او د هغوی اوسطن یو شو هغوی به من خرڅه کړي زه به 10 منه خرڅه کړم نو چې هغه څه وګټل ما د هغې نه زیاتې وګټلې په دې ارزانۍ خو په دې باندې دا چې دماغ یې رسي یا به نه رسي سیل زیات او ګټه کمه نو هغه زیاتېږي په خپله اوس که تاسو دا زموږ دا ویډیو کم خلکو وګوري هغوی د پېښور نه راځي د مردان نه راځي د بل ځای نه راځي نوخار نه راشي نو هغوی له به یې تاسو په 350 ورکوئ او که نه اصلي به دې کې نه که چا نه مونږ زیاتې واخیستی دی نه نو یو سړی دې باز کړي ودې ووایي نو چا خبره که 100,000 روپۍ جرمانه یادوي که 10,000 یادوي او که 50,000 یادوي تر دغه وخته پورې ورسره کېږي که یو سړی داسې باري راولېږي داسې افسران هم رالېږلي دي وشوېدله مټۍ راواله نو مونږ ته همدغه اخیستي دا بیا مونږ راغواړو وایي دا څه حساب دی وایي دا واخیستی مونږ وایي یاره بچي دا مو خوره هغه مو خوره او وایي فرق نشته ستاسو دا دې ښه لګي خو لکه په برخه مونږ ورته وایي بس دا خبرې مه څېړه خو بس دغه چې بس مونږ دغه کوم بس مونږ کړي دا ته چې هغه من خرڅه کړي مونږ 10 منه خرڅه کړو هغه ځای ته لاړ ورسېږو لږ خواري به غواړي لږ وخت به زیات غواړي او لږ اړتل به
ډېره مننه حسین شاه بابا، خوشحاله اوسې، الله دې په کاروبار کې نورم برکت واچوه امين او خوشحاله دې غواړو، امين. روغ دې امين. غواړو، شتمن دې غواړو. امين